بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو کوربه عمران زریاب. مینوالو، ملیشیا کې موجود یم. داسې یو ځنګلنما غوندې کې علاقه ده. دلته کې مونږ یو باباجي ولیدو، هغه راځي او دلته کې هغه ته سپي راټول شوي دي. سپي راټول شوي دي او هغه ورله ترکاري راوړي ده، روټۍ ورله راوړي ده او هغه ورته ګزاروي. مونږ چې دلته کې ولیدله، پوښتنه مو وکړله چې دا څه کیسه ده. نو باباجي وایي چې زه دا کار د ډېرې مودې نه کوم او زما هوټل دی. زه چې کله د خپل کار نه وزګار شم نو د ځناورو له د سپو له زه روټۍ راوړم، هغه ورته دلته کې ږدم، ځکه چې د دې هم په موږ باندې حق دی او زه نه غواړم چې دلته کې یو سپی یا یو ځناور بغیر د رزق نه پاتې شي. نو مینوالو، دلته کې د دې بابا سره په زبان خو زه نه پوهېږم، زما د ملګري به دې تپوسونه کوي او تاسو ته به موږ د هغې ترجمه کوو چې باباجي د کم وخت نه دا کار کوي او څه مقصد دی او دا معلومه چې د دو مذهب څه دی. Pachi berapa bulan, berapa tahun saya selalu mari ini jalankan. Saya nampak Pachi, you selalu bagi sama ini anjing makanan kan. You sudah berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun lah. 9 Pachi ada kedai makan kah? Saya tak ada kedai makan. Saya sudah tak ada kerja dulu, saya spine problem. Yes. Saya pergi saya pergi jumpa satu India sana, bukan India sana, dia orang cakap buat baik, you boleh baik balik lah. Betul. Nanti pun dia orang cakap itu Quran pun ada cakap, Nabi Muhammad ada cakap. Nih, itu Nabi Muhammad pun ada cakap. Itu anjing yang sudah lapar punya, kita kasih makan boleh dapat pahala. Betul. Jadi kita pun tak ada kerja. Jadi ini macam dulu saya pakai tongkat. Sudah bikin ini macam saja, sekarang ubah pun terangkat, saya boleh jalan. Saya boleh kasih makan sampai ini macam. Iya. Dah berapa 9 tahun. Sudah 9 tahun. عمران بھائی دا وایي چې لکه زه مخکې مریض شوی وم او بیا لاړم انډیا ته. نو په انډیا کې وایي چې ما ته خلکو وویل چې لکه دا نبي علیه السلام ویلي چې ته حیواناتو له کوم چې وږي او هغو له مکن ورکړي، نو لکه الله پاک تا ته دلته به صحت درکوي. نو دا وایي مخکې به زه په هغه کونټو باندې ګرځېدلم، الحمدلله وایي اوس دومره ګزاره ما کړې ده چې لکه زه اوس بغیر اوبه ته بغیر کونټو نه ګرځم. دا وایي ما لکه د الله څه وعده کړې ده، زه د سپو له لکه رزق ورکوم او نښه کاله مې وایي وشو چې دا کار زما ده. This is not Muslim. Pachi India pergi sana not Muslim. Dia cakap you buat baik kalau mesti dia boleh baik balik. Makan ubat dia boleh baik balik. Ni spine punya. Orang atas Tuhan baru boleh bikin baik. Betul. Jadi saya pun tengok ini anjing semua orang buang-buang saja. Jadi saya pun orang ingat ramai Melayu pun sini ada orang cakap anjing haram. Tapi Nabi Muhammad sendiri cakap kasih makan tu boleh pakai pahala. Ya, betul bukan? Jadi saya pun buat saja, saya pun sudah boleh baik balik. دا وایي چې عمران بھائی چې لکه زه نه اسلام دی هندو دی، خو وایي چې دا نبی علیه السلام ویلي چې لکه تاسو حیواناتو باندې رحم وکړئ. الله هم دا ویل چې لکه وایي تاسو په ځناورو رحم وکړئ، زه به په تاسو باندې رحم وکړم. نو دا وایي چې زما دی زه رزق ورکوم، الحمدلله وایي زما لکه اوس صحت ډېر ښه شوی دی. مخکې به وایي په کونټو ګرځېدلم، بیمار وم، اوس شکر الحمدلله تاسو دغه په خپله کیمره په خپله ولیده چې لکه په خپله باندې ګرځي. جی مینوالو، تاسو وکتل د دې باباجي خبرې. یقینا دوی وایي چې زه مسلم نه یم، مسلمان نه یم، خو زه بیمار شوی ما داسې لا علاجه غوندې بیماري راته لګېدلې وه چې زه به په کونټو ګرځېدم. ډېر زیات مشکلاتو سره مخ وم. دلته کې ملیشیا کې مې مختلف هسپتالونه وکتله، ټیک نه شوم. بیا راته دلته ډاکټرانو وویل چې ستا علاج هندوستان کې ممکن دی. زه د علاج په غرض هلته هندوستان ته لاړم. نو بیا هلته کې کم روحاني خلک وو، هغه باباجي له دا مشوره ورکړله چې تو ځناور له رزق ورکوه. غرض دا چې تاسو ټیم میلاویږي، رزق راوړه، ترکاري راوړه، روټۍ راوړه، پی راوړه، هغه د سپو له ورکوه، هر حیوان چې وي هغه له ورکوه. نو الله پاک به پتا رحم وکړي. نو باباجي وایي چې د تېر 9 کالونه زه د دې ځناورو د دې سپو سره دغه مینه ساتم. باباجي وایي چې هوټل مې دی، کله وزګار شم ټیم راته میلاو شي نو دوی له د روزانه په بنیاد زه روټۍ راوړم، پی راوړم، ترکاري راوړم، رزق راوړم، غوښه راوړم، دوی ته اچوم. نو ما ته د زړه سکون میلاویږي. د هغې سره دوی ته چې کومه لاعلاجه بیماري لګېدلې وه، الله پاک د دوی هغه بیماري ښه کړله. مینوالو، زموږ مذهب هم موږ ته دا درس راکوي چې په انسانانو هم رحم وکړئ
او په ځناورو هم رحم وکړي. نو چا چې په ځناورو رحم کړی دی، چا چې په انسانانو رحم کړی دی، نو الله پاک په خلکو باندې لوی رحم کړی دی. امید لرو مینوالو چې دا ویډیو به ستاسو ډېره زیاته خوښه شي او زیات نه زیات شیر کړئ چې زموږ په زړونو کې هم داسې مینه د الله د مخلوق سره پیدا شي، هغه که انسانان دي او که ځناور دي، خو چې مونږ خپل حق ادا کو او مونږ د هغوی سره ښېګړه کوو. هم چې د دې ځای کې ښایسته مناظر دي هغه به تاسو ته وړاندې کوو. مینوالو د بل پروګرام پورې زه ستاسو نه غواړم اجازت، په دعاګانې کې مې یاد ساتئ. د الله په امان.